والله بورل ډیر خیسته اجر ورکړي چې کله بنده الله له قرض ورکړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې په تاسو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکړي نو الله به ورله دوچن عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومی ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ زمون قرض واڑی اللہ زمون قرض واڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے اللہ خو بے پروازات تے اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے خو اللہ وی چی دی زما پنوم ورکی نزب ورلپا بدلکی جنت دا اللہ مند پاروی چی دی زما پنوم ورکی نزب ورتا جنت ورک ویخا اللہ دی سوائی وی آو ویدہ اللہ حبیب تا تا علم دے چی زد دو باغون مالک زما پا ملکیت کی دو باغون دا اللہ حبیب ما دوارا دا اللہ پلار کے خرچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ندسی بنکے دا یو باغ بدا اللہ پلار کی خرچ کیو دا یو بدخپلو بچو دا نفقی دا پارا باقی دا با پخپل اہل و عیال خرچ کے و دا یو بصدقہ کی اگوی ٹک دا دا اللہ حبیب وی کم باغ چی مشتمل دے پشپک سو کجورو شپک سو ڈکی پکی ولاڑو دا کجورو دا اللہ حبیب اقا شپک سو ڈکو والا باغ چی شپک سو کجوری پکی ولاڑی دے گا میں ورک چکور تراغ نخپلی بی بی توائی وی ما اغا باغ ورکو چی کم کے شپک سو کجوری ولاڑی بی بی ورتوائی مبارک شدیر اخکولی سودا دیر اخکولی سودا دا زمون دا آخرت سودا وی صحابی چراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین پا جنت کے ڈیری میوداری ونی ورکللی او دیر پاخ پاخ محلون ورلا اللہ دیر میوداری ونی اللہ ورکللی او پاخ پاخ محلون ورلا اللہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ لپا جنت کی دو دنیا کی ورکلل اللہ تبارک و تعالی بدل پا جنت کی تو دو دنیا باغ ورکینو اللہ بطال پا جنت کی باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داو مرضاکم بالصدقہ دخپل مرضیان علاج اکی پا صدقی دخپل مرضیان علاج اکی پا صدقی علاج سنت تے دا سنت طریقہ دا مریض لبا علاج کے ڈاکٹری دوائی بکئی حکیمی دوائی بکئی خود دی سر صدقہ ورکوا اکثر مریض دا صدقی پا وجہ کی نبی علیہ السلام فرمائی داو مرضاکم بالصدقہ دخپلو مریضان علاج کوئی پا صدقی امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکلی لیوی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لیو کسرا ورطوی چی حضرت دا اوو کالو نمی پدی زنگون کی زخم دے اوو کالے اشو او اغی زخم نوی نزی و اغی زخم نخکی اوو کالے میں اشو وی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چی زمان رائی دادا چی تیو کوئی اوباسد اوبو نو چی دا اغی کوئی نا اوبا شروع شی کنا نو اللہ بستا دا زنگون نوی نووتر چی دا اغی زنگون نا دا اغی چی تا کوئی اوبا سی او دا اغی نا اوبا چادو شی او خلقو تا نا پا شروع شی نوی اللہ بستا دا زنگون نا دا وی نووتر اوی دق شانتی اشول چی اغی کوئی وکنستو او دا اغی نا اوبا جاری شوی نو دلتا دا زنگون نوی نووتر داو مرضاکم بالصدقہ دخپلو مرضیان علاج کوئی پا صدقی سے
د خپلو مرضیانو علاج کوئ په صدقې سره. معمولی صدقه ورکوئ، لږه صدقه ورکوئ، خو په دې سره الله ډیر برکات او ډیر خیرونه رانازل. حدیث مبارک کې راځي چې کله سحر رڼا وخیږي نو دوه فرشتي اواز کوي، یوه وایي اللهم اعط منفقا خلفا، یا الله دا څوک چې په مخلوق باندې خرچ کوي خلفا الله ته ولا غوره بدله ورکړي. دا اعلان هره ورځ فرشته کوي. څوک چې په مخلوق خرچه کوي یا الله خلفا اعط منفقا خلفا الله دې خرچ کوونکي له غوره بدله. فرشتہ دعا کوي، فرشتہ اعلان کوي، وی اللهم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ چی سوک پا مخلوق خرچ نکی داغا مال حلاک، داغا مال حلاک کی فرشتہ وی. یا اللہ چی سوک خرچہ کی یو فرشتہ وی، یا اللہ غورا بدلا ولا ورکی بلوی، یا اللہ چی سوک مال نہ خرچ کی اللہ دا مال ولا حلاک، اعمال ورلا حلاک. نو داغ فرشتہ آواز کی تاسو بلی دی اکثر بناسا پا حادثه راشی و طول مان بای حلاک شی پا یوزے بای جمع کڑے پا یوزے تی حادثه راشی و طول مان دا دے صدقہ نو دا دے پا مخلوق نلگی. نو فرشتوی اللہ حلاکی کی دا دے سیمان نصف فائدہ چاگین مخلوق تا پیدا داغین مخلوق تا پیدا. حدیث مبارک کے راضی دا قیامت پورز بصدقہ دا بند سوری، قیامت کے بعد ار سڑی دا سوری ضرورت، ار سڑی بخولو کی، ار سڑی یوم ایدن شأن یغنی، دا ار سڑی با یو شانی چی دا بل نبی بے پروا کڑ، دا بل سا فکر بایینا، دا بچی فکر بنی، دا ملگری بنی، دا بی بی بنی، شأن یغنی. پا دغی ورز باندی دا صدقہ چی دا با دا بند سوری، دا با دا بند سوری. مونگ خیال لدے کرے مونگ چی صدقہ ورکو نو مونگ سڑی تو دا تو گو ریر دے دا صدقی قابل لے ورکم کا ورنکم یر پا دیزے کے با خرچ کول خی کا خب نئی، پا دے کے با خی کا بخ نئی، مونگ سڑی تو گو. حدیث مبارک کے راضی وی چی کل بند صدقہ ورکی، کدی چال ورکیو، کدی پا مدرسہ کی ورکیو، کدی پا جماعت کی ورکیو، کدی بل چال ورکی چی صدقہ ورکی نوی دا صدقہ دا اللہ تبارک و تعالی خلاف تلارش دا اللہ لورکولی دی سڑی تمگو مدرسی تو جماعت تمگو دا اول دا اللہ پا نمزی نوی دا صدقہ چی دا دا اللہ خلاف تورش. من صدقہ بعدل تمرن، سوک چے صدقہ اکی دا کجوری مرائے، دا کجوری دا یوی کجوری پا برابرائی صدقہ اکی، دا یوی کجوری پا برابرائی. یو کجور سمرا کم قیمت لگی، کیلو پا 300-400 روپے دا یو کجور چی بید آگی با 100 روپے. حدیث مبارک کے راضی چی سوک صدقہ کی پا اندازہ دا کجوری، لکہ دا کجوری مرا یوی کجوری مرا قیمت ورکی نو دا دا اللہ خلاص تلاڑشی و اللہ تبارک و تعالی یربی دا دی صدقی تربیت پالنا کی پالنا. لکہ سنگ چی مونگ دا اس بچے پالو چی دا غٹ شی کنا نوی دق شاد اللہ دا دی صدقی پالنا کی چی میدان محشر شی و دا طول شروع شی و یو غر براش دا اغا صدقہ دا غر تبرسیدلی دا کجوری مرا بیور کڑی او دا غین با یو غر جوڑ شوی دے بوئی یا اللہ مخپل عمل نام اولی دل پاگی کہ خما دا عمل نولی دلے دا غر چا دمرا غٹ عمل خما نولی دلے ارشاد بوتوشی چی دا اغا صدقہ چی تاور کڑی وا دا دے اللہ تربیت کو دا دین الوی غر جوڑ شوے دے وی بداور لپتل دا میزان و دا نیکو کی بے ورکی دا چی دا یوی کجوری مرا صدقہ مونگ نندی پکر کیو چی پزانی و خورم تک تا پزانی خوروا پا بچوی خوروا پا ارچا خوروا صدقہ کوا دا جمع کی. حدیث مبارک کے راضی صدقہ چی دا
توت په او غضب دا د رب غصه سړی او دا بد مرگ د بندن لرکی بد مرگ لرکی د الله غصه سړی صدقه د بندن بد مرگ لرکی صدقه د بنده چې دا هغه غصه سړی چې کله بنده صدقه چې کله بنده صدقه کوي نو پدې سره د الله تبارک وتعالى غصه پدې سره د الله رضا حاصلېږي نو دا ډیر ښه صفت دی دا د الله سره جمع کول دا نور مونږ په ځان لګو او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول دا د الله سره جمع کیږي حدیث مبارک کے راضی قیامت کے با اللہ تبارک و تعالی سلور کسب بی حساب جنت تبوزی سلور کسب اللہ بی حساب جنت تبوزی یو عالم خوچ پخپل علم عمل کی یو شہید چی دا وجود قربانی ورکڑی خوچ خالص دا اللہ دا رضا دا پارے قربانی دریم اغا حاجی سے چاگا حج کی بغیر دا فساد حجو کی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا خوال تا بکم جنگ جگڑی و کنزلو کارون اونکی بغیر دا فساد او دریم سخی چی اغا صدقہ ورکڑی خو چی خالص دا اللہ دا رضا دا ورکڑی چی دا چپ لاستی ننی خبر صدقہ دیسی ورکوا چی چپ لاستی نخبری لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا نو چنن صدقه ورکی او سبا اثباتی نه خلاړه چې دیسی صدقه ورکړي چې چپ لاستی نه خبر شوی نو یو دقه کس نو دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی عالم با عمل شهید خو چې خالص د الله د رضا نه پاره د خپل وجود قربانی ورکړي حاجی سے چې حج کړي بغیر د فساد نه او سخی چې سخاوت کړي خالص د الله نه دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی حدیث مبارک کے راضی چې دا سلور کسا بی حساب جنت تنوزی نو د دیبا اختلاف پیدا شي یو بوئی چی زڑم بے زما بل بوئی چی زڑم بے زما بل بوئی چی زڑم بے زما دا خوب سلور وانا بی حساب زی نو اختلاف پیداش یو بوئی ززما بل بوئی ززما بل بوئی زڑم بے دردکی اللہ با جبریل امین راولی گی چی ورشا دیل فیصلو کا چڑم بے بسوک جبریل امین براش شہید تبوئی توی چی زڑم بے زما نوی با آو وی بتا دا شہادت دا فضیلت دا چانا اوری دلیو دے بوئی چی دا عالم نے وی بچی تا دا استاز نمخی تا جنت تزی عالم دے استاز ند شہید خوبا مسئلہ حل حاجی سے بوئی اللہ ز جنت تزم جبریل امین بورتوئی دا حج فضیلت خو عالم بیان کرے تا دا استاز نمخی تا جنت تزی نو حاجی سے بم ادری نو عالم بوائی چی گنی زمان زڑم بے زما وی عالم چی مخامخ شنو عالم با پخپل ہوائی چی یا اللہ ما چی دا علم کڑے ہو نو دا می دی سخی پا سخاوت دا دی سخی برکتو چی ما علم کڑے ہو نو دے زمان رم بے حقدار دے آواز بوشی چی دا سخی دا عالم نمخ کے کہ عالم تی روز اللہ با سخی دا طول رم بے جنت چی آگا سخاوت کڑے ہو صدقی دا دومره دا کمال خبره ده دا کمال لازمینه ده دوی په کروڑونو پیسې ورکا او په لکونو ورکا خپل مال ته ګوره خپل مال ته خپل طاقت ته ګوره الله چې دی هغه اخلاص ته ګوري ډیروالی د مال ته نه ګوري نو دقې سخي ته به الله وایي ته د ټولو نه مخکې زه جنت ته د سخي به د عالم نه مخکې جنت ته لاړ شي د شهید نبم مخ کے لاړ شي او د حاجی سے نبم مخ کے جنت ته لاړ شي ځکه چې د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کوي د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړي الله به نه دی مخ کې جنت ته روان کی دی سخی تبا الله وی ته د مخ کې ته جنت نو صدقه کې به سړی ته نه ګوري صدقه دا اللہ دا ذات پنوم میں لائی حدیث مبارک کے راضی
سپې چې دی سپې تاسو مسله اورېدلې که نه سپې چې دی دا چې اوبه جوټه کړي نو دا به څو پیري اولهن بالتراب خاورې ورسره هم په یو پیره ومږه د سپي دا جوټه دومره پلیته دا دومره پلیت چیز دی سپې بغیر د ضرورت له کورونو کې سپي مه ساتئ ښه حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نه سپې ساتي د ده د اجر نه هره ورځ کمې کېږي هره ورځ دا اجر هم سیوا ډېر دی چې لا هره ورځ ترې نه کمې کېږي نو سپي کورونو کې نه ساتي ښه هره ورځ به د دې سړي د اجر نه کمې کېږي چې کور کې سپې نو دا عمل کو ډېر چې لا هره ورځ رانه کمېږي نو چې څه به پاتې شي نو سپې چې څه څیز جوټه کړي نو کتابونه وایي په خاورې م یو ځل وینځئ خو دقه سپیو یو ورځ تږې سپیو تږې یوه زنانه وه بدکاره زنانه فاحشه او بدکاره زنانه خپل پیزار یې پړي ته ور واچو سپي له یې اوبه راوخېږي هغې سپي د ډېرې تندې نه په دې خټو باندې چکونه لګول په لمده خټه باندې تږې و ډېر زیات دې ورله اوبه راوخېجولې په هغې سپي باندې اوبه وسکولې الله د هغې ښځې فیصله د جنت سپې چې سپې او چې په مخلوق او په اشرف المخلوقات چې مسلمان دی انسان دی ته په هغه صدقه وکړي چې د دې به الله څومره لوی اجر څومره لویه بدله به یې رب العالمین درکوي چې کله پې ته صدقه وکړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شي صحابه کامیاب په دیو چې دلته به آیات وورېد نو ما ګنټه کې به یې په هغه آیات باندې عمل کړ دا آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هرگز نیکی نشي حاصلولی تر دې چې هغه مال هم نه خرچ کړی چې کم مال تاسو ته خوښ چې هغه هم نه دی خرچ کړی نو نیکي نشي حاصلولی بس ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی وی د الله حبیبه ما ته په ټولو مالونو کې غوره مال چې دی هغه بیرحا باغ دی چې د مسجد نبوي مخامخ باغ د کجورو بیرحا امام الانبیاء به پکې ناسته پاستم وی دقه باغ ما ته په ټول مال کې خوښ دی وی د الله حبیبه دغه ټول باغ مې د الله په لار کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا په خپل اهل و عیال په رشته دارانو باندې وله هغه په خپلو تر زامنو باندې تقسیم وی چې کله یې باغ ورکو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ 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 دا د خوشحالۍ کلمه ده مونږ چې څوک لوی کارو کې نو مونږ وایو ډېر ښه ډېر ښه ډېر الله ډېر الله امام الانبیاء ورته وایي بخ 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه چې امام الانبیاء دومره د خوشحالۍ اظهار کو چې بخ بخ نو چې الله به ورله څه ورکړي چې الله به ورله څه ورکړي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بیر رومه دا یو کویو د یو یهودي سره و هغه به تې اوبه خرڅولې نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه پسې لاړ وی دا را باندې را خرڅ کا او دا خو زما کاروبار بندېږي وی زه نیم راکه او پیسې به پوره درکړه نو پیسې ورله پوره ورکړې او کویې تې نیم واخیست یهودي ورته وی یوه ورځ به ستا نمبر یوه ورځ زما بیر رومه هغه وی ټیک دی نو د اعلان وکوي زما په نمبر کې فری راځه چې د هغه نمبر شو نو ټولو خلقو به فری اوبه وړئ نو چې بیا به کله د هغه یهودي نمبر شو نو هغه ته خو به څوک پاتې نو هغه په نمبر به خوشي نو هغه ورته وی راشه دا نیم پسې م واخله زه اوس په دې نیم څه کوم نو هغه نیم واغستو او ټول مخلوق ته یې وقف کوي راځئ اوبه تې څښئ چې څومره خلقو به تې اوبه څښلي څومره زناورو به تې اوبه څښلي حشرات الارض به تې اوبه څښلي دا څومره لویه صدقه ده ستا ذهن کې شته چې داسې یوه صدقه چې ته به مړې هغه به چلیږي ځان له پې ذهن ور واچوه ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي څه شته دی چې ستا د مرګ نه پس په بیا تا ته میلاویږي نو هغه بیر رومه ورکړو بیر رومه
بیر رومای واغست و وقف کو وی رازی اوبتی نسکی فری فری صدقه باندې الله ډیر سور کی منصور ابن عمار رحمت الله علیه یو پیر تقریر یو کس راغی سوال وکوي مال یو سلور درهم پکار منصور ابن عمار رحمت الله علیه سو کول ورنک نو د یو يهودي غلام ناسو اپاسه وی زب ول ورک سلور دراهم ول ورک خودی منصور ابن عمار رحمت الله علیه ته ما ته سلور دعاګانی غورتی و بکم وی کم دعا وی اول دعا خداو کچی ز غریبیم چې الله می مالدار کړي غلام ز غریبیم چې الله می مالدار هغه وی ټیک د دعا او کړو الله دې مالدار وی دیما وی زما مالک چې دې هغه يهودي دې دعا او کچی الله مسلمان دویم دعا مکول وی یا الله د مالک چې دې الله هغه مسلمان درې دعا داو کچې زه غلام یم چې الله ما آزاد کی وی الله آزاد وی درې دعا او کچې الله زما او زما د مالک ګناهونه معاف هغه غو چې دا غلام لیټ راغی هغه مالک ورته وی ولي ایثار شو منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو کس سلور درهم او غختل ما ور لورکل اگر ات سلور دعاګانی وی کمی دعاګانی وی اول دعا دا او چې ما ورته وی ز غریبیم دعا او چې الله می مال وی تاسو درهم ور کړی وی سلور وی هو سلور زرا سلور زرا بل س دعا ما چې یا الله نا خو یو قبول شو چې الله ز غریبیم ما مالدار دیم می ورته وی چې دعا او کزه غلامیم چې الله می آزاد کی هغه ورته وی انت حر لوجه الله دا الله د پاره می آزاد وی درې دعا سوا چې الله زما د مالک اسلام نصیب کی چې دا مالک د مسلمان هغه مالک وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وسلورم دعا وسلورم دعوا چې الله زما او زما د مالک ټول ګناهونه معاف کړي هغه مالک ورته وی دا درې زما په وس کې نو ما وکړه او دا یو چې چا په وس کې دی هغه دا درې زما په وس کیو او زما ګناهونه بخل او ستا ګناهونه بخل خدا الله په وس کې دي هغه دی الله کی چې د شپې هغه مالک د شو خوب ویولي رب العالمین ورته خوب کې وای چې ستا په قدرت کې سو هغه تا وکړلو او چې زما په قدرت کې هغه دی ما ته پرې خودل ستا ګناهونه مې معاف کړو د غلام می د لم معاف کړو هغه تقریر چې کو منصور ابن عمار دا هغه مم معاف کړو او دا تقریر چې چوریدو دا غیر ټول ګناهونه الله ډیر غنی ذات ته الله ډیر بدله بندل ورکړي ډیر بدله تا به یو روپۍ ورکړي او الله بدرله 200 درکې په میدان محشر کې دا یو خبره ځان سره ذهن کې ورواچ ځان لپاره خیر تسلی وکي مطمئن بشي یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول دنیا کې رښتینی دی کنه دی کنه رښتینی د ټولي دنیا رښتینی چې مونږ راغون کړو د امام الانبیاء یوي خبرې ته نرس او نبی علیہ السلام صحابه ته وی ز په یو سو خبرو قسم زپی قسم خورم قسم چې دا دي مضبوطی دي د امام الانبیاء قسم خورو ته خو ضرورت نو دا هغه خبرې رښتینی دي خو نه په یو سو خبرو ز قسم خورم یو په دې خبره قسم خورم چې کم سړی صدقه ورکی د دب مال نکړي دا بس سیوا کیږي عزت قسم اوسم ذهن ته خبره نه پریږدي اډیر کزار وای په ورب کوی بیا بران شي مونږ هم ته ورکا کنه ټرای وکړه وای درته دا شتم ورکم او بیا را لراب نشي هم استاد د نبی علیہ السلام په خبره یقین نشته نبی علیہ السلام وی قسم خورم قسم چې مال په ورکولو په صدقه نه کمیږي دا بس سیوا کی زه قسم او د کم سړی سره چې یو تن ظلم وکي او دې معاف کی زه قسم خورم چې الله به د مرتبه وچتي مونږ وایو کما معافي وکړه زه به کمزور ښکاره شم نبی علیہ السلام وی الله به درجه وچتي زه قسم خورم چې تا دې معاف کړ درجه به الله وچتي بعضی وی صدقه کوم خو غریب زه ورته وایم نبی علیہ السلام وی ټول نه بهترین صدقه پیژنې ټول نه بهترین وی یو
ادا هغه صدقه د چې یوې پټه ورکي یتیم پټه ورکي غریب دی پټه ورکي غریب دی چې ډېره پټه او دویم چې ستا سره د غربت یې ته غریب او پټه صدقه غریب له ورکي د دې نه بله غوره صدقه نشته وریم کې غریب له خو پټه ورکي پټ او دویم چې یې غریبو یریږي چې ګورې غربت را باندې را روان دی د دې نه بله غوره صدقه امام الانبیاء وی نشته دی بهر صورت رب العالمین دی که زمونږ د ټولو عمل کولو نصیب کی او چا کور کې چې مریضان یې ډېرې صدقې ټیم په ټیم ورکوئ په دې سره الله مرضیان ښه کوي په دې سره الله مرضیان ښه کوي رب العالمین دې عمل کوي